خو عالم چې د حق خبره کوي د هغه ځای جیل دی. ما وي دا د کوڅو خاوندان له خلق ښځې راوتې بربانډې ښځې راوتې چې د رب کلمتونه ورکول. الله قسم له ازادي، نبي قسم له ازادي، رسول قسم له ازادي، د رب کلمتونه ورکول. چې زما پلار مولا سردار جیل ته بوتلا. ملاله دا ویلي دي په طالبان نه منم. ولې سړی چې واده کوي دا نکاح ولې تړي؟ بې نکاح ښځه خاوند یو ځای اوسېدی شي؟ نه شي اوسېدی. دا چې کله بس ته خطا خپل ګاډي ته خطا طالبانو پې ډزې کړي دي، دا بد شوې ده. خاص په دې ځای ویشتې ده، دا بد شوې ده. دا امریکا ته بوتلې ده. امریکې والا علاج ورکړی، پاکستان له ډېر اکشن اوچت کړی دی. ما یو راهي نن بېزم اکشن اوچتوم، دا دې خلاف لګیا کېږم. توجه! اسلام آباد کوم ډېر ښځې راوتې وي چې میرا جسم میرا مردي، دې ته م چات کړی وانه چولې. بله خبرې مې کړې خدای مې ونه کړه. دغه چې شرم خبره ده او مشران ناست دي. دا مهال جی موجود یو په مفتی سردار علي حقانی صاحب په ځای کې او را سره په څنګ کې ناست دی د هغه زوی. وایي د شعر زوی همیشه شعر وي. تاسو به صحیح کړی هم وي او دا کلیپ به تاسو ته ښکاري هم چې دا ماشوم چې ما سره ناست دی دا د مفتی سردار علي حقانی صاحب چې د تعریف محتاج نه دی. د دین دپاره ډېر زیات خدمات دي او ډېرې زیاتې هلې ځلې کړي دي، ډېرې زیاتې منډې وایي. یقینا چې ښه صفا خبرې کوي او په دې دور کې په دې حکومت کې چې څوک هم صفا خبرې کوي نو هغه د ټیم کې نه وي، ځکه چې حقه وینا وایي کنځل دي. مفتی سردار علي حقانی صاحب زوی دی، د سره به خبرې اترې کوو چې دی مونږ ته څه وایي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه چل دی ماشومه؟ خیر دی. طبیعت دې ښه دی؟ شکر دی. ښه، خواږه نامه دې راته ووایه. محمد سعد مهاویه. ماشاءالله. دا راته ووایه چې ستاسو چې کوم والد صاحب دی هغه خو ماشاءالله په سوشل میډیا باندې راځي او یقینا چې تعریف محتاج هم نه دی، ډېر زیات شهرت حاصل کړي په دې لږ وخت کې. د خپل والد صاحب ته چې ګورې نو په ذهن کې څه سوچ راځي؟ نو د خپل والد صاحب ته ګورم هغه عزت قدر دی زم چې دا تمام شي، دا ستا مشي. او چې لکه هغه نه مطمئنه خپل والد صاحب نه مطمئنه. او چې ښه، ستا یو ویډیو یقینا چې ټولو خلکو به صحیح کړی ومي او مونږ هم چې هغه ورځ ما صحیح کړه نو او د خلکو په کامنټ هم دغه قدرمنو یقین کوي وایي چې دی وایي د مفتی سردار علي حقانی صاحب نه هم دوه ګوتې د پاسه دی. نو په هغې کې تا داسې څه ویلي هغه زمونږ د مینوال ته لږ ووایه. ما خو پکې نور څه وویلي، دا خبره مې کړې وه په لومړي بیان کې. ما سره دا ویلي چې زه نه بریلیان منم، نه بنسپیریان منم او نه وهابیان منم. ښه، ما وایي چې دا کوم کسان په دې که یهودیان دي که بریلیان دي که وهابیان دي دا دې بار شي، دا دې بهر شي. صحیح. په لومړي بیان کې مې دا ویلي، په دویم بیان کې ما دا خبرې چې ما به توجه زیات وي. توجه به زیات وي. او چې ښه، اوس هم یو ښایسته شانتې بیان وکړه زموږ د ګرونو ته چې څه تاله درځي، کوم ټاپک تا ته یاد دي او پکې یو ښایسته غونته کې आवाज وکړه چې توجه. मैं तेरे नाम पे मरता हूँ वो तेरे नाम पे मरता है और वो सच है कि खतरे अगयार बहुत है, वो सच है कि खतरे अगयार बहुत है, फिर सहाबा से मोहब्बत और प्यार बहुत है. दाना ची तबीयत जानन गाड़ा में पगुलिन खस्त की, दाना ची तबीयत जानन गाड़ा में पगुलिन खस्त की, गुलिन में जानन ता पकतल खस्त की. और बिलालो खबशी हो सज्जदना खलक बूरी हर तोर पदग खौरो लुगड़े दल खस्त कीगी. वाह जी वाह. हर तोर पदग खौरो लुगड़े दल खस्त कीगी. او دانا چې توې مدینه کني اول نه مدینه وا، دانا چې توې مدینه کني اول نه مدینه وا، یثرب نه مدینه شوا ته چې ورته ستا پتلل خسته کیږي. او زما درود سلام پزان منظور کا پیغمبر صلی الله علیه وسلم عمل د درودونو په لستلو خسته کیږي. ماشاءالله. انتهای واجب الاحترام علماء کرام طلباء الزام. کوم خبره چې کوم دا صحیح ویم. زه وایم کله چې د عالمان جیل ته لاړ شي او مفتی فضل الله صاحب جیل ته لاړ شي، دی چې په دویمه ورځ د لیدلو صاحب په جیل کې دی که نه دی؟ اوسه پورې جیل کې دی، لا راوتې نه دی. څوک وایي چې دی یو عالم دی
هغه سم دی او دا سم دی ما وې زه پکې نه یم الله مالک رازق دی الله ته پته ده کولی دی الله په خوښه به والي خو عالم چې د حق خبرې کوي د هغه ځای جیل دی ما وی دا د کوڅو خاوندان له خلق ښځې راوتې برباندې ښځې راوتې چې د رب چلنجونه ورکول الله قسم له آزادي نبي قسم له آزادي رسول قسم له آزادي د رب چلنجونه ورکول دی زما پلار مولمد سردار جیل ته بوتلا قدرمنو تاسو اورئ چې یقینا چې ما سره خو څه الفاظ نشته د دې ماشوم دپاره یقین وکړه چې ډېر ماشومان وي هغوی به تاسو ګورئ د هغوی په لاسو کې به تاسو صرف او صرف دا یو تصویر صحیح کوئ چې د هغوی په لاسو کې به موبایل وي هغوی به غلطې کوي هغوی به لبې کوي ټیک ته هغه هر څه یو سایډ ته کوي دا نن سبا چې دا کم دور را روان دی هر یو سړی پبجي هر یو سړی ګیمونه هغه دماغ ځان له خراب کړل د دې ماشوم ته وګورئ وړوکی ماشوم دی چې ستا عمر څومره دی بچی 10 کاله عمر دی په لسو کالو کې یقین وکړئ د دومره زبردست بیان او دومره جذباتي چې یقین وکړئ چې د والد صاحب نه زه هم 2 کوټې نه 15 کوټې د پاسه دی او دا راته ووایه ماشومه او خبرې د څه سره سمې نه دي ډېر ښایسته خبرې کوې خو په راروان وخت کې به څه جوړېږي دلګي بس کوم په کندهار کې مدرسه عثمانیه کندهار نشرا کې صحیح ابد کار سے مدرسے محتمن دی کار سر سره بس کوم تیرا سی بارے میں یاد ہے کہ 14 کے روان ہے خود چه بس برکم دور برکم خدای دې راله ژوند راکړي علم بم کوم د مخفي ګورز بم کوم ماشاءالله دا لار مې نه غړې ځان دا او د پلار په نقش قدم روانې د پلار په نقش قدم زبردست و هم تربیت دی وی خو هم دا شانته څنګه چې پلاری نو هم هغه شانته ماشومان وي که یو پلار بدعمله وي نو بچي به هم په بدو طرف باندې رواني که یو پلار وام یقینو کوي چې د پلار ټول زور په دې خچای ګوته کی کله چې بچي د پلار خچای ګوته نیسي نو چې پلار کم طرف ته ځي نو بچي به هغه طرف ته ځي که پلار جمعه ته ځي بچي به جمعه ته ځي که پلار بدل لار خو خاين بچي به په هغه نقش قدم باندې رواني تاسو وګورئ مزید د مخکم دغه خبري واورئ چې د سویل غواړي او د په دې وخت کې څومره احساسات لري او څومره جذبات وکړي دا د چې ضرب چلنجونه ورکول چې الله کی سن له آزادی نبی کی سن له آزادی رسول کی سن له آزادی الله څخه ما څخه غلي دي کله چې ما پلار لاس تات کړه واچولې ما پلار چې پدې لاسو چا ته دا وکړه دا هغه سم دی جیل ته بوتلې دي نه اصل کې ستا خبر ګوره ما نم خدا راته ووایه چې زه کله خبر شوم چې ستاسو والد صاحب لر جیل ته ما هم دغه سوچ وکړه چې ستاسو والد صاحب چې د 302 کړی دی هغه جیل ته پسې لاړه خو حق وینا یې کړې ده که نه حق وینا یې کړې ده خو ما چې حق وینا څوک کوي د هغه د جیل دی جیل دی د هغه د جیل دی څوک شراب څکي سګرټ څکي پبجي کوي فری فایر کوي د هغه دی دا هم دا کړی دی آزاد ګرځي ځکه د رب چلنجونه ورکوي چې په لاهور کې او په کراچۍ کې دې ښځو دا چغې والی دي چې الله کې سن له آزادي ملاله دا میلي دي په طالبان نه منم ولې سړی چې واده کوي دا نکاح ولې تړي بې نکاح ښځه خاوند یو ځای اوسېدی شي نشي اوسېدی د ملاله یوسفزۍ چې کږه خوله هم نیولې ده او طالبانو خلاف هم لګیا ده د عالم خلاف هم لګیا ده او که عالم د دې په باره کې یو د خبرې وکړي د عالم ته جیل دی د حق خبره څوک نشي کولی د حق وینا داسې چې دا کنځل دي د حق وینا کنځل دي او په ناحقه وینا دا بیا بیان دی دا بیا بیان دی صحیح خبره ګوره دا ملاله یوسفزۍ چې کومه خبره وکړه که نه چې نکاح ته ضرورت نشته دې ته په کم نظر باندې ګورې چې نکاح ته ولې ضرورت نشته آیا چې دا ټوله دنیا چې کوم مسلمانان دي دوی دا نکاحګانې هسې کړې دي ولې موږ نه پوهېږو زموږ دین نه پوهېږي اسلام نه پوهېږي موږ ټول پوهېږو الله اسلام راکړی قرآن راته ښولې قرآن به زده کوو چې چا زده کړی هغوی پې عمل هم کړی چې چا نه زده کړی هغوی پې عمل هم نه دی کړی ګوره اتکړی راځي نو صرف د علماء کرامو لاس له راځي چې اتکړی راځي صرف د مولا لاس له راځي ولې بدعمله ته څوک اتکړی نه اچوي نه که نه د پیواد هم دا چې بدعمله څخه بیا زموږ مېلمستیا روانېږي اولې مو خو پرېږده هغه موږ ته ډېر په دې خو بې ور په دې بیا وباسو په دې بې ور په بل بیا وباسو توجه په اخیری کې څه پیغام ورکول غواړي دا انټرویو زه دلته کې اختتاموم په اخیری کې څه پیغام ورکول غواړي د خپل والد صاحب په باره کې او زموږ د عوامو ته څه ویل غواړي ما دا ووي زما پلار چې یو ځل جیل نه خلاص شو دی بیا بوتلو دی وایي موږ په دهشتګرۍ پرچه کې چا سره کور کې بمونه دي او شپږ میاشتې قید یې وله ورکړو نو دا موږ باندې بیا امتحان رالو چې امتحان راغو ما ته ډېرو خلکو مدرسې کې وي چې پلار داسې او پلار هغسې ما ورته یې پلار یم خدای غټ زړه ورکړی او ما له یې ښه غټ زړه راکړی ښه کلک زړه مو دی
الله زموږ د زړونو نه بندي. امين امين ثم امين. جی ګران کتونکو سچ تاسو واوریدل او سمونږ واوریدل نو رب عزت الله دې موږ له دې عمل کولو توفیق راکړي او رب دیو کی چې هم دغه شانت ماشومان مخ په ځمکه باندې پیدا شي چې دې ملک لپاره د اسلام لپاره د پاو کی او دغه شانت قائم او دایمي تر دې فورم زستا قربا علي عباس یوسف زئی ان شاء الله په نوې پروګرام کې به حاضرېږم که ساګان وفاق الله او کړه مرد طرف خیر خوشاله خاطر آباد اوسه والسلام.